الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة أن يزحي ولم يزحي فلا يقربن مصلانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زما مشرانو کشرانو اوریدونکو دا د اسلامی کال چې کوم اخیری میاشت ذی الحجه چې کم ته یو 2 ورځې دي او بیا به ذی الحجه میاشت شروع شي دا میاشت د ډېر فضیلت والا میاشت ده او بیا خصوصا د دې د پیلنې لس ورځې د دې په احادیثو کې ډېر زیات فضیلت راغلی دا لس ورځې د ډېر بابرکت دي او الله تعالی د دې لس ورځو قسم هغه په قران کې خوړل دی الله پاک فرمایي والفجر وليال عشر چې پسار فجر باندې د قسم وی دغه شانې په د لس ورځو او په د شپو باندې د قسم وی بیا مفسرین په دې کې فرمایي چې د لس ورځو نه مراد د رمضان اخیری عشره ده لیکن زیات مفسرین دا وایي چې دینه مراد هغه د غټ اختر د لس ورځې دي ذی الحجې د لس ورځې چې دي دینه دا مراد دي نو قسم چې سړی خوري هغه ولې خوري چې یو څوک د چا په خبره باندې یقین نه کوي نو هغه قسم خوري چې هغه قسم دی چې دا کار داسې شوی دی نو هغه په یقین وکړي لیکن الله پاک چې قسم خوري نو هغه دې لپاره نه خوري الله پاک چې قسم خوري په یو شی باندې نو هغه د هغې اهمیت مقام او مرتبه ظاهروي نو الله پاک په دې لس ورځو باندې قسم وخوړه چې وليال عشر چې د دې لس ورځو باندې قسم نو دینه معلومیږي دا چې دا لس ورځې ډېرې د مقام او د مرتبه والا دي او دغه شانی بیا دینه مخکې والشفع والوتر طاق او جفت باندې الله قسم خوري طاق او جفت مفسرین فرمایي چې دا څه شی دی نو طاق نه مراد مفسرین فرمایي چې دا یوم عرفه یعنی 9 ذی الحجه اختر نه یو ورځ مخکې دینه دا مراد ده او جفت نه مراد هغه د اختر ورځ ده یوم النحر چې ورته ویل کېږي دا ورځ ورته مراد ده نو جفت او طاق نه مراد هغه نهمه او لسمه ذی الحجه ده نو دام د ډېر د اهمیت والا ورځې دي بیا په دغه ورځو کې اعمال ډېر زیات قبليږي نبی علیہ السلام حدیث ده نبی علیہ السلام فرمایي چې په دې لس ورځو کې اعمال چې څومره کوي هغه ډیر زیات قبليږي او په دې لسمه ورځ باندې یوم النحر باندې
دغه تختر رز منی الله تعالی ته ټول نه زیات خوښ چې کوم عمل له هغه قرباني کول دي ټول نه افضل عمل ولسم ذل حج منی هغه الله تعالی قرباني الله بنوم منی قرباني کول دي او بیا نبی علیہ السلام فرمای چې قیامت ورځ به د قرباني جانور خپل د وختو او خپل د اخکرو او د ټول سره برازي او د قشانی نبی علیہ السلام فرمای چې د قرباني وینا چې کله څنګه بې کې پزما کمنی د دینه پهله د قرباني کول والا کس الله پاک ټول ګناهونه معاف کړي نو د دې قرباني هغه ډیر زیات فضیلت ده او په یو حدیث کې راځي او صحابي فرمای چې نبی علیہ السلام چې کله مدینه منوره ته راغی او هجرت وکړو نو 10 کال وخت او 10 کالو کې هر کال کې نبی علیہ السلام قرباني کړدا په دې 10 کالو کې نبی علیہ السلام دا قرباني دا پرېخ نه دا فخپل هم کړی دا او خپل امت ته هم د دې چې دینو هغه وینا کړی دا چې تاسو هم دا قرباني کوئ او څنګه چې تاسو مخ کې ما دا حدیث ولستو نبی علیہ السلام فرمائی من وجد ساعتا ان یضحیا چې چال الله پاک تمره مال ورکړی دی دغه وسعت شته چې د قرباني وکي قرباني په واجب ده ولم یضحی او د قرباني ونکي باوجود وسعت نه د قرباني ونکي فلا يقربن مصلانا نو دې زموږ د عیدګاه طرف ته ناراضي دې مزل ناراضي بیا اختر مزل دې بیا ناراضي ځکه ته باندې کوم واجب هغه دې نه کوي بیا د موږ سره په اختر کې یو ځای کېدل هغه هیڅ ضرورت نشته دې زموږ عیدګاه طرف ته راځي نه سره نو دومره غټ تنبیه نبی علیہ السلام هغه خپل امت بارکه د قربانای متعلق ورته وکړه چې تا باندې قرباني واجب ده او هغه نه باوجود قرباني نه کوي نو تعالی اختر پرز زمون خواته راتل او موږ سره شریک کېدل دغه هیڅ ضرورت نشته او د دې قرباني هغه ډېر فضیلت هغه په حدیثو کې راغله او دا شانی الله پاک نبی علیہ السلام تم سورۃ الکوثر کی تاسو وګورئ الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمای فصل لربک وانحر چې ته د الله تعالی تموزو کا واغې نه بعد وانحر قربانی وکا نو د دې قربانی حکم نبی علیہ السلام تم شوی دی او وانحر د امر صيغه ده حکم صيغه ده او حکم کې دغه چې د بخامه منی نو د دې قربانی ډیر زیات چې هغه فضیلت هم راغله او د قشانی د دې متعلق اهمیت هم ډیر زیات راغله زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ فرمای چې صحابه د نبی علیہ السلام نه تاسو کو یا رسول الله ما هذه الاضاحی چې دا قربانی څه شه ده د دې څه حقیقت ده نبی علیہ السلام فرمای سنت ابیکم ابراهیم چې دا ستاسو پلار نیکو د حضرت ابراهیم علیہ السلام سنت ته بیا صحابه فرمای فما لنا یا رسول الله موږ له بدی کې څه شه ده فما لنا فيها یا رسول الله موږ له بدی قربانی کې څه شه ده نبی علیہ السلام فرمای بكل شعره حسنه چې قربانی د هر وخت په بدله کې تعالی پاره یو نه کیدا او موږ سوچو کو نو په یو جانور باندې څومره وختوي د شمارلو نه نو په هر یو وخت په بدله کې تعالی پاره نه کیدا بیا صاحب فرمای فسوف یا رسول الله دا کوم وخت چې نه بلکې هغه اون چې څنګه ګډو منی شي دغه متعلق څه حکم دی نبی علیہ السلام فرمایي دغه دغه حکم دی چې د هر یو په بدله کې هغه الله تعالی نه کی راکړي مونږ هغه شمارلې لیکن الله تعالی ته د هر څه پته ده الله تعالی به د هر وخت په باره کې تعالی یو نه کی راکړي نو د دې ډېر فضیلت ده ځکه چې نبی علیہ السلام حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې فاطمه ته قربانی کوا او کله چې قربانی کیږي کله چې هغه ذبح کیږي هغه وخت کې ته موجوده اوسه ځکه چې کله د قربانی جانور نه وینه وسی هغه لازم کومه لګیدلی نه چې الله پاک د قربانی کولو والا ټول ګناهونه معاف کړي نو دا قربانی دا د ډېر یو فضیلت والا کار دی او ډېر د فضیلت والا حکم دی تاسو په مخ کې چې کوم آیات ما ولستو دې کې الله پاک فرمایي چې ته دا اعلان وکا
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین چې زما موز زما ژوند او زما مرګ او زما قربانی دا ټول زما الله لپاره دي دا ټول بس خالص الله لپاره کوم او کومه وګورو قربانی نو دا واقعي چې د الله تعالی لپاره حکم دی او دې کې د الله تعالی ته هیڅ نه رسی هر څه چې رسی نو هغه د موږ ته پاتې کیږي الله پاک په قران کې فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها چې الله پاک ته دې قرباني نه غوښه رسی او نه ورته وینه رسی ولکن يناله التقوى منکم لیکن الله تعالی ته چې رسی نو هغه صرف تقوا ده تاسو چې هغه الله پاک درسي د قرباني مقصد دغه دی چې انسان ته دا ویل شي چې الله پاک حکم دی ترا قرباني وکال مال تعالی الله راکړی دی ا دې الله حکم دی ته جانور ذبح کا دی الله په نوم مني او بیا اخرى فقبلا الله تعالی لا نه وینه پکار دا او نه دی هغه وخه پکار دا خوري به امتفقبلا لیکن صرف کوم تقوا چې دا استاد زړه کوم نیت ته هغه به الله ترسي چې دا قرباني دا په کوم نیت منیږي اخلاص پکې وو نو دا قبول ده او کنه ریا و پکې خلق ته خودلو یا پکې نیت وخت شو خراب شو نو دا قرباني به خطو کې لیکن الله خوا کې دا قبول نه ده او موږ دا وګورو نو دا ټول هغه هغه موږ ته پاتې کیږي بلکې قرباني په وخت کې افضل هغه د دې چې ته قربانيو کې نو یو حصہ ځان لواخلي یو چې هغه خپل رشتہ دارانو لا یو حصہ چې هغه غربا کوم غریب کسان دي هغه کې تقسیم کی افضل لیکتا ونه کړه نو څه مسله نشتی کټوله تا واغستانو بیا هم تعالی جایز ده او کدا سي دی وکړن تعالی پکې ثواب ده نو که الله لپاره وي او الله ته دغه خرسي دي نو بیا بتای شي نه خړو نو الله پاک پدې کې دا وایي چې ما تقوا او وینه نه رسی هغه ارسه تاسو را پاتې شي ما ته چې کوم رسی هغه ستا تقوا رسی او بیا بده کې علما فرمای ته یو کس داسې غریب دی چې هغه پورا کال هغه خنشي غوړي دومره وسی نشتی او هغه قرباني وکړه نو هغه لپاره زیات افضل دا دی چې هغه ټول هغه پکور کې کیدی او خپل بجات کوم نه خوري او کنه وسشته پورا کال هغه خوري نو هغه افضل دا دی چې هغه درې سیده شانې وکي او په غریبانو کې او خپلوانو کې تقسیم کی ولیک هغه مونږ کړه نو د هغه قرباني منی سفرک نه راځي نو دینه معلومیږي چې دا قرباني د زمونږه دا او مونږ ته پاتې کیږي لیکن صرف الله پاک هغه زمونږ نیتونه ګوري تقوا ګوري چې چا کې څومره تقوا ده او د قشان قرباني متعلق قران کې راځي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير چې دا قرباني دا کوم اوخ چې ده دا د شعائر الله نه ده او په دې کې تاسو له خیر ده اوس دا قرباني دا د شعائر الله نه ده شعائر الله څه ته وایي چې دا د الله تعالی د عظمت نشانی ده څنګه چې خانه کعبه ده او دا شانې بانګ ده نو دا چې د الله په عظمت په نشانیانو کې هغه یو قرباني ده چې دینه مراد او مطلب هغه د الله تعالی د عظمت د نشانی پرچار کول دي او دا قرباني په هر یو شریعت کې وا د حضرت آدم علی السلام نواخلا ته ټول انبیاء په دین کې دا قرباني وا لیکن صورتونه مختلفو مونږ شو ګورو د حضرت آدم علی السلام دو زامنو حابیل او قابیل الله پاک هغه ته حکم وکړو چې تاسو دواړه قرباني وکړئ دواړو قرباني وکړه یو ساروي واغسته هغه ذبح بل چې دینو هغه غلای راجم کړل هغه وخت کې چاول یا سچو او هغه وخت کې به د قبولیت د نشانی وا چې چا بس څه قرباني وکړه هغه به په یو غر منی کې خلا اور براغه هغه به یو خړه چې کوم به خړه هغه به قبول شو کوم چې پاتې شو هغه به قبول نه و نو قابیل چې کوم هغه غلا واغسته غر منی کې خلا نو هغه نه خړې شو او حابیل چې کوم قرباني وکړه او جانور ذبح نو اور راغه هغه یو خړه نو دی حابیل هغه قرباني هغه قبول شو او د قابیل هغه قبول نشو او هغه نرستو بیا قابیل حابیل ته وی چې زب وستا قتل کوم بیا حابیل ورته وی کته ما قتل کای نو زب استا طرف تلاس نه راوړم ځکه چې ځخ الله الله نه یریږم نو دا قربانی د پهله شریعتونو کې مو لیکن الله پاک موږ لپاره دومره ثاني او زمونږ دومره فائدہ پکې وشو چې اوس قربانی مونږ وکړو هغه اور نخري هغه مونږ یې خورو
او الله پاک هغه په موږ باندې جایز کړه چې تاسو ذبح کوي او تاسو یو خورئ لیکن خپل نیت چې هغه باندې خرابوي نیت کې به تاسو څه چې نو دنیاوي غرض یا په هغه کې به تاسو څه قسم کوتاهي نه کوئ دا په تاسو باندې جایز ده بیا په قربانۍ باندې په دې قربانو ورځو کې داسې دین بیزاره راوځي او هغه په قربانۍ باندې اعتراض کوي کله وایي چې مسلمانان قرباني کوي د دې په ځای چاله واټر کولر واخلي کله وایي د دې په ځای چاله AC واخلي کله وایي د دې په ځای چاله کوی وکړي نو دا خلک د صرف د قربانۍ پر ذکر راوځي پورا کال دو چې غیب وي او صرف دغه اعتراض کوي چې د دې په ځای تاسو دا کارو کوي نو دا بخي نو دین نوم دی د الله تعالی د حکم منلو چې الله پاک موږ ته په دې ورځو کې دا حکم وکړو چې ته قرباني کوي نو قرباني نه علاوه که تسری ایسی واخلې مستاغه ثواب هم نه کیږي او دغه شان ته ګناهګار هم او نبی رسول الله فرمایي چې قرباني دې ونه کړه او تا باندې واجب ده نظم عیدګاه طرف تران شي نو په دې ځای باندې نور شي زونه غستل او داسې ترازونه کول دا ډیر زیات فضول دي مونږ وګورو دغه خلک دا د دین اعمال چې کله راشي نو هغه کې داسې خبرې کوي چې حج لمزه هغه غریب لا ورکا قرباني مکوا هغه د غریب لا ورکا او دا نه وي چې ته وعده کوي او باقي من 10 لک خرچه کوي نو 15 کا کنه دا 15 ته غریب لا ورکا ته دې 10 لک غاړي اخلي ته دې 10 واخله دا 10 ته غریب لا ورکا ته چې ځاله کور جوړای 10 لک کې نو په 10 کې جوړ کړه 10 غریب لا ورکا نه هغه کې نه وي ولی هغه کې د خواهشات دي او کله چې د الله حکم راغی نو هغه کې بده دا خبره کوي چې دا غریب لا ورکا نو په کال کې دا یو میاشت چې بده کې قرباني دا تو یا تا په یو لس میاشت کې خلکو له سو ایسی غانې اغسي تاسو واټر کولرې په یو لس میاشت کې لګول دي نه به لګولي خو صرف د اسلام نه او د دې حکم نه خلق متنفر کول لپاره دا چې خلق خصوصي په دې ذکر راوځي او دا وسنی نه دي دا د شیطان کار دی کله چې ابراهیم علی السلام خپل زوی اسماعیل علی السلام قربانای ذبح کول لبوته نو شیطان ورته بلاره کې راغی ورته وی دا تاسو کوي تا خو خوب قتل له په خوب باندې سو عمل کوي خپل زوی ته ذبح کوي نو حضرت ابراهیم علی السلام کټي رواغستی وګټي او جمره عقبه باندې هغه په شیطان باندې وښتي دغه ځنه شیطان لاړ بیا په بل ځای کې راغی جمره وسطا باندې بیا ورته دغه خبره کوي او نیت ولا خرابوي دا تاسو کوي په یو خوب باندې د خپل ځای قربانای نو بیا حضرت ابراهیم علی السلام وګټي رواغستی او په دې شیطان باندې وښتي بیا جمره کبرا باندې بیا دغه شیطان ناغه ابراهیم علی السلام ته دغه خبره بیا کوي لیکن حضرت ابراهیم علی السلام اخ وګټي راخلی او شیطان باندې اپریدي نو الله پاک تا عمل دومره خوښ شو چې نن جم کوم حسان کسان چې حج لذي نو اغم دغه وګټي په شیطان باندې اخ کځي کولی نو دا اخر شیطان والا دغه ضرورت ته نو کدا څه خبره تاسو ته کوي نو تاسو د ابراهیم علی السلام هغه سنت ادا کولای شي او چې شي ته ملاو شنو دغه کس لرا پرې شي د دې شیطان هغه پیروکار دي چې قربانای او دغه رزق کې راوځي او دا څه خبرې کوي او کومه وګورو دی الله پاک چې کوم حکم وي هغه کې حکمت هم وي په دې قربانای کې د غریبانو ډیر زیات لا سزا دیږي کوم غریب دی هغه دغه قربانای ل خپل میخي یا کوم غوای هغه غټي ساتي نو په دغه رزق کې چې هغه خرڅ کی نو هغه ته پکې فایده موشي نو د دې یو حکمت دغه دی چې غریب تم فایده ورسي بیا چې دا جانور کله په گاډي کې راوړي ته منډي ته یا کوړتا نو دی هغه گاډي والو له تکرا ورکې دی هغه پکې فائدہ وشو بیا ته دا زبا کی نو د دې دا کومه غوخه دا چې غریبانو لور کوي نو دا د غریبانو پکې برخونه شو بیا د دې سرمن پاتې شو هغه سرمن ته په مدرسه کې ورګای نو ال تاسو کې دغه غریبانان ولې دغه غټونه شو موږ یو غټه سوچ کو لیکن الله پاک په هر حکم کې هغه لس حکمتونه تا ته صرف ایسی اخکاری او دی غنلا قربانی ته وګورا نور پکې زرګاو داسي وته شي سکسان داسي چې هغه په دې رس کې د هغه فراق خرسي او سني ولې زیونه چې هغه برابر کړي ولې د هغه معیشت وسر نه سميږي هغه ته دینه فایده نه ملاويږي نو داسي کسان هغه په دې رس کې راوځي لیکن د قربانی چا باندې واجب ده او هغه دین علاوه نور سم نیک کارو کی هغه نیک کار ثواب ته ملاوي شي لیکن قربانی هغه باندې واجب وا او دې ګناګار دي اور نبی علیہ السلام فرمائی دے زمونږ عیدګاه طرف ته ناراضي الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي